عوامي نېشنل ګوند تور لګولې چې تحریک انصاف ګوند د 28 نومبر د احتجاج وروسته اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا خلک زورول کیږي. په زرګونو بېګناه پښتانه نیول شوي او بندي کړل شوي دي. د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان انجینیر احسان الله خان او نورو مشرانو خبري غونډه کې ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج وروسته په اسلام آباد کې د اوسیدونکو پښتنو ستونزې زیاتې شوي دي. دوی ویل څوک چې په احتجاج کې موجود وو د هغوی په ضد د قانون تر مخه مقدمې درج کړل شي، خو د بېګناه پښتنو افغانانو زورول دي بند کړل شي. د ګوند مرکزي ویان انجینیر احسان الله ویل چې احتجاج په پاکستان کې تر اوسه جرم نه دی ګرځول شوی. کوچري حکومت د احتجاج په بنیاد په لویه کچه خلک نیسي، بیا په دې کې فرق کوي چې د یو ګوند د خاصې صوبې سره تعلق لرونکي خلک به پناه کېږي، نو د دوی ګوند به د دې په ضد غږ پورته کوي. دوی تور لګاو چې اسلام آباد پولیسو ته د 14,000 نه تر 18,000 پورې پښتنو د نیولو ذمہواری ورکړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړي سمر خارون بلور ویل چې په اړی غړي کې برخه نه داغسته، ریاست حق نه لري چې دغه خلک ونیسي. دا غریب خلک او مزدوران دي. د خیبر پښتونخوا د یخو سیمونه د خراب موسم او د جنوبي سیمونه د ترهګرۍ لامل د روزګار په اړه اسلام آباد تراغلي. خغي ول چې دوی دغه نیولو شو کسانو غندنه کوي او ویل چې د ګوند وکیلان به د نیول شو خلکو لپاره عدالتونو ته وړاندې کیږي. عوامي نېشنل ګوند دغه خبري غونډه په داسې وخت کې کړې چې په خیبر پښتونخوا کې حکومتي واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف په 28 نومبر د ګوند د مشر عمران خان لپاره اسلام آباد کې احتجاج کړو. په دې رستو کې روټرز خبري ادارې د اسلام آباد د پولیسو د مشر په حواله ویلو چې دغه احتجاج رستو هوشه 1,000 کسان نیول شوي دي. دوه ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور په دغه اړه وزیر اعظم شهباز شریف ته خط هم لیکلی چې اسلام آباد کې پښتانه زورول کیږي، نیول شوي پښتانه دې زر خوشی کړل شي. مرکزی وزیرانو لدی وړاندې ویلي چې په 28 نومبر تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد حمله کړې، اړې غړې جوړ کړي او شرخوخ یې نیولې دي. د عوامي نېشنل ګوند په خبري غونډه کې د ګوند مشرانو په حکومت غږ وکړو چې د دې رنګ ګامونو سره په ولس کې د حکومت او ادارو په ضد کرکه لا زیاتېږي. باید د خلکو په ضد ګامونه پورته کړل شي چې په اسلام آباد کې اړې غړې جوړ کړي وو. آلاب خان شیرپو دلبر نیوز 400